کوم بچان چې په پوزیشن کې راغلي دي د دوی د حوصله افزایي لپاره چې دا ښایسته پروګرام مقیمونه کېده سوی دی د دې دپاره موږ راغونډ شوي و دې ته ټولو ته مبارکي وایو او موږ په هر رقم تعاون د نیم ناظم صاحب سره موږ ولاړ یو او د داسې ټولو شپنجرو موږ قربانۍ وایو د دا ځوانانو چې دوی د حوصله افزایي لپاره دلته راغلي دي او ډېره مننه کور مو ودان خدمت فاونډیشن چې کوم نیم ناظم صاحب سرپرستي الله دې ورته جوړ کړی دی دلته زموږ ډېره زه پخپله ډېر زه خوشحاله یم ډېر متاثره شولم چې نن دا پروګرام ما وکاتی ور دا کوچنیان مې ولیدل زه دا کوچنیان او دا کوم پروسه ډېر میشنه درلودې په موږ په سکولو کې داخله کول او داخله په خپل تعاون د ده د فاونډیشن د طرفه څه زه ډېر خوشحاله شوم چې د دوی کوم سندونه او پوزیشنان ما وکتل اولسی خدمت فاونډیشن چیرمن د محمد نعیم ناظم اخستی ټولو شپنځلو ځوانانو ټولو په اجازه ډېره مننه نن واقعي د مبارکباد وړ د کوچنیانو سره محمد نعیم هم دی چې دونه ښایسته یو پروګرام یې په مخ اخیستی دی یقینا نن چې د مهنګایي کم دور دی په زموږ په علاقه او په وطن کې په داسې صورتحال کې انسان خپل زوی باندې هم تعلیم حاصل کول ډېر مشکل ورته معلومیږي او داسې څوک په معاشره کې یو ځوان راپورته کېږي چې هغه د بل د بچیانو فکر ورسره دی هغه د چې کوم بچی پر انبارو باندې ګرځي په ګلۍ کې ګرځي آوټ اف سکول دی سکولو ته نه ځي او هغه بچیان دی راوړي سکولو ته اچوي او ښه معیاري سکولو ته اچوي په خپله خرچه د علاقې د مخیر حضرات په تعاون سره نو یقینا دا زموږ بحیثیت زه یو صحافي پریس کلب یا موږ معاشرې دپاره دا یو د فخر او د ویاړ خبره ده چې زموږ په معاشره کې موږ داسې ژوندي خلک داسې اتلان لرو چې هغه زموږ د بچیانو زموږ د معاشرې فکر ورسره ده یقینا دغه بچیان چې سبا په معاشره یو کرامت شعري ځین جوړېدی سي کرامت سړی ځین جوړېدی بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو د مخه څخه د کوم مېلمانه چې راغلي د دې موږ ټولو شکریا ادا کوو او کوم صافیازه راشي د دې موږ شکریا ادا کوو او کوم د ماشومانو سره چې کوم سپین ږیري وروڼه او نور چې ورسره دي د اول خاص کر موږ د مېلمنو شکریا ادا کوو مننه کور ودا بسم الله الرحمن الرحیم نن د اولسی خدمت فاونډیشن چې کوم د حوصله افزایي پروګرام دی دې له راغلي د ټولو مېلمنو د ټولو صحافیانو د ټولو والدینو کور ودانۍ وایي د ځان له طرفه د فاونډیشن له طرفه د چمن چې کوم زموږ 40 ماشومان راغلي دي پوزیشنران اول دویم دریم چې کوم ماشومان راغلي دي و دې ټولو ته مبارکي وایم او د فاونډیشن لخوا د زړه له تله د چمن و ټولو لسته مبارکي وایو او د لوی الله شکرګزار یو چې موږ ته دومره موقع راکړه دومره وس یې راکړي دومره توان یې راکړي چې موږ دې ځپلي دې دردېدلي دې ټوکر ټوکر وطن ته کرامت سو نو ملګرو ځوانانو سپین ږیرو ماشومانو تاسو ته معلومه ده چې زموږ وطن غریب وطن دی زموږ ولس غریب دی دا خواري غواړي دا وس غواړي دا توان غواړي چې موږ باید توانوو موږ دا ټیم یو اتیا ماشومان زموږ د هغه غیرتمنو ننګیالیو تریالیو پرنسپلانو چې د پرایویټ اسکولو پرنسپلان دي استادان دي د هغو په تعاون په انګریزي کې سټریټ چایلډ ورته وایي موږ دا په ګلۍ کې ګرځي یا مزدوران دي یا په ټپانو ګرځېدل یا په چلو کې مزدورانو هغه ماشومان یې موږ ته یو اتیا را داخله کړو چې په هغې کې 40 پوزیشنران دي او کوم چې پوزیشنران راغلي دي د دې د حوصله افزایي دپاره و موږ ته د دې چمن ښاریانو د دې د ګفټو د دې بندوبست وکړي زه په خپل غیرتمن ولس په خپلو غیرتمنو پروفیسرانو په خپلو غیرتمنو پرنسپلانو په خپلو غیرتمنو صحافیانو په خپلو غیرتمنو ښاریانو باندې فخر کوم چې د اولسی خدمت فاونډیشن یې بشپړه ملاتړ کړی دی اوس راځو دوې مختصره خبرې کوو هغه دا دي بعضې خلک د دا میډیا په توسط د سوشل میډیا په توسط موږ د ټولو پارټیانو د ټولو کامونو د ټولو کامو کې چې کوم ځای وخیلی دی د دې د ځوانانو ته دا ډاډ ورکوو دا باور ورکوو چې د اولسی خدمت فاونډیشن چې کوم ځوانان دي د ما څخه نیولې زموږ تر اخري ملګري پورې د هغو به یو مقصد وي د هغو به یو پروګرام وي چې علاقې ته کار وکړو بلا تعصب یې وکړو بلا تفریق یې وکړو
بلا رنګ و نسل یې وکړو د هغه د دې دپاره چې دا کام پر موږ حق لري، دا علاقه پر موږ حق لري. دا پروګرام دا موږ صرف اور صرف د دې دپاره شروع کړی دی چې د دنیا جهان سیالان چې څومره ترقي یې کړې ده هغه د علم په دولت باندې کړې ده. که موږ علم نه وکړي او د زموږ د دې اوسني وخت چې کم خلک دي یا پر چوکیو ناست دي هغه خلک، یا زموږ شتمن خلک دي هغه خلک چې بچیان یې په غټو غټو سکولو کې سبقان وایي، د صوبې څخه د باندې وایي یا د ضلع څخه د باندې وایي. هغو خلکو ته یو خواست کوو چې وطنواله عزیزه قریبه چې ستا بچی سبق وایي په لارنس کالج کې وایي، په پاک تور کې وایي، په فوجي فاونډیشن کې وایي، په تعمیر نو کې وایي، په ګرایمر سکول کې وایي، په جی سی کالج کې وایي، په فلاني کالج کې وایي. که ستا زوی سبق وایي او د نیم زوی نشې کولې په بېروزګار او نیم بېروزګار او د نیم زوی نشې کولې، دا به باور کوي چې ستا زوی که په موټر کې و، که سکیورټي ورسره و، که هر شي ورسره و، ستا زوی ماښام محفوظه کور ته نشي تللی. ولې زما د زوی به د نشې ضرورت وي، زما د زوی به د پیسو د ډوډۍ ضرورت وي. نو دا حق موږ پر ټولو شتمنو خلکو باندې لرو، زموږ د وطن پر خلکو باندې موږ سره کومک کړی دی. نور کومک زه غواړو د دې په یو کومک پښتانه وایي د ډېرو لرګی د یوه غوزی. نن چې دغه میډیا ته وګوره موږ سره ورپې نشته، موږ سره پیسې نشته، موږ پیسې نه ورکوو. لیکن الحمدلله زموږ معاشرت دومره پرمختللې ده، زموږ معاشرت دومره ترقي یې کړې ده، زموږ ایمانداري یې لیدلې ده، زموږ باور موږ ورکوي چې دا ټیم د پریس کلب صدر او د ده مکمله ټیم چې هر څومره دي دا ګرده ولایت او زموږ سره دا ټیم پروفیسران ناست، زموږ سره دا ټیم ګزیټډ افسران ناست، زموږ سره دا ټیم استادان ناست، قبایلي سپین ږیري ناست او قبایلي خانان ناست. د دې مطلب دا دی چې زموږ کار عند الله دی، د وطن دپاره دی، د علاقې دپاره دی، د دې علاقې د ښه سباون دپاره دی، د دې د راتلونکي دپاره دی. موږ خپل مسؤلیت کوشش به دا کوو چې خپل مسؤلیت موږ د غاړې واړوو. زه ستاسو د ټولو راغلو مېلمنو یو نه په لک واره منندوی یم. زموږ فاونډیشن ستاسو منندوی دی، دا ځوانان ستاسو منندوی دی. یو خواست کوو ستاسو د میډیا په توسط یې کوو، د ټولو د سوشل میډیا، د پرنټ میډیا، د الکترونیک میډیا په توسط دا یو خواست کوو او غږ کوو د وطن پر ټولو باشعورو او باسواده ځوانانو باندې چې وروره راسئ، نور خلک نه راځي چې زموږ وطن به جوړوي، زموږ معاشره به جوړوي، زموږ ولس به جوړوي. دا کام به یو موټی کوي، دا ولس به یو موټی کوي، دا د وطن د جوړېدو ذمهواري به اخلي. نور نشته، یا ته یا زه یم، بل څوک نشته. که موږ سره خوابدي وو، که زموږ په پروګرام کې معمولي قدر کمي وه، وروره ستړي دا ګرد خلک پر موږ شهیدان یاست، هغه الله هم شاهد پر موږ باندې چې موږ در لاس ونیسي چې عاجزه ملګرې پلانه یې نعیمه کلیم الله امان الله پلانه دا کار غلط دی، دا پرېږده. موږ بې قسمه ومنئ، موږ تیار یو دې ته، لیکن دا خواست کوو که خلاصېږي مه راځه، که خلاصېږي مه راځه. دا ټیم ته وګوره زموږ په وطن کې در سل ډېرې ساقخانې دي. دا ټیم ته وګوره زموږ د وطن په زرو ماشومان په ټپانو ګرځي. دا ټیم ته وګوره زموږ د وطن په سوو ماشومان پر چلو پر هوټلانو مزدوران دي. دا پر ما پر تا حق لري، دا هم د یو چا دغه بچیان دي، دا هم د معاشرې د جوړول دغسې فرد به ځینې جوړوو لکه دغه ماشومان چې دي. وروره د آخري خواست دا ورته کوو، هر وخت یې ورته کوو، کور ته ورځو، ځای دې راوټاکي، اله ته ورځو، دوکان له ورځو، تړې له ورځو، کالج له ورځو، اسکول له ورځو، او چې کمپلیکس له ورځو، کوټۍ له ورځو، د سپورټس میدانو له ورځو. اولسی خدمت فاونډیشن به ټول ځوانان موږ سره ملګري ورځو، د وطن ټولو ځوانانو له ورځو خواست ورته کوو چې راسئ، زموږ ملګري سئ، زموږ در شا مه درېږئ، زموږ در مخه سئ، موږ سئ در شا یې، زموږ پر څنګ سئ، زموږ در مخه سئ، موږ سئ فالوور یو، زموږ سئ سپورټر یو. زموږ چې کم کومک په موږ کې دی موږ هغه کوو. نو د وطن ځوانان باید زموږ پیغام واوري. دا اواز نه دی، دا په ایمانداري دا خبره کوو، دا زموږ د زړه درد دی. شهید وطن استاد المحترم ډاکټر عبدالصمد شهید د دې وطن دپاره د دې کام دپاره خدمتونه کړي وو. هغه په پښتو کې یو شعر دی، ول چې ملا مې وتړل، ما چې وتړل ملا ستا
وننګ ته خدای په یو سړی و خدای په څو ورځو کې سل کړ شکر الحمدلله پخوا یو ولسي خادم اوس ولسي خدمت فاونډیشن دی نو ستاسو د راتګ زر واره منندوی یو کور ودانۍ مې وایو تاسو موږ ته قیمتي وخت راوایستی او دا کومک چې کوم څه زموږ سره دا یوازې زما او د فاونډیشن کار نه دی د معاشرې تبلیغیانو باندې غږ کوو د معاشرې په صحافیانو غږ کوو پر سپورټس مینانو باندې غږ کوو موږ دا کوشش کوو دا پروګرام کوو د معاشرې هر صحافي د معاشرې هر وګړی په دې کې حصه واخلي او زموږ ملګری سي زموږ سره په دې پروګرام کې ملګری سي وروره که کمي راتله هغه کمي به سره باسو موږ سره ملګري یو تېر راغلي واست ستاسو یو کور ودان دا یوازې زموږ پروګرام نه دی د ټول وطن پروګرام دی و ټول وطن ته مبارکي وایي ستاسو د راتګ او ستاسو د خپل وخت او زیار ایستلو یو جهان مننه کور مې ودان شاد آباد او بریالي